دی به قرآن ته جادو وي. دا ولې وجه دا و جادو اثر کوي که نه؟ جادو انسان باندې داسې اثر کوي چې انسان کله لیونیم کله انسان نه چې دی نو څه بل شی جوړ کړي د انسان غیر اختیاري. نو دقه شانته دا قرآن کریم داسې اثر کو پوه شو پې چې هغه یو انسان به ډېر په کفر او شرک کې پروت و چې قرآن کریم به یې واورېده نو هغه به مسلمان شو پلار نیکه دین به یې په ځای پرېښود هغه به هر څه الله ته ورکړه. نو دوی دا خو جادو دي دا څه دي دې سره بل شی ونه بس دا فتوی لګوله چې پیغمبر علیه السلام خو علیاذ بالله جادوګر دی او د ده دا قرآن جادو دی. ثم ادبر بیا شاک واستکبر او تکبر یې وکړو وقال نو ویل ان هذا نه دی دا قرآن الا سحر مگر جادو دی یو اثر نقل کړی شوی ان هذا نه دی دا الا قول البشر مگر قول د انسان دی دی د ځان نه دروغ جوړ کړو. بیا ورته ګوره فاذا نقر فی الناقور کله چې پوکي والی شیش پیلې کې ذلک یومئذ یوم عسیر دغه ورځ په کافرانو فذلک یومئذ یوم عسیر نو دغه ورځ سخته ده علی الکافرین کافرانو باندې غیر یسیر نه د اسانیدونکې. ذرني پرېږده ما لره او مناسو خلقت چې ما پیدا کړی وحیده یوازې دنیا ته مې یوازې رالیږلی وجعلت له مالا ممدود او ما ګرځولې د لره مالونه خواره واره مال یې ډېر دی وبنین شهود او زامن حاضر ومهدت له تمهیدا او تیار کړی ما د دپاره مالونه په تیارۍ سره ثم یطمع بیا دې تمه لري نزید چې زیات به ورکم دته کله هرګز داسې نه ده انه کان لآیاتنا عنیدا بېشکه دې زموږ د آیاتونو سره عناد کوونکی دی سورهقو صعودا زر دې چې وبخېږم د لره غرده ورته انه فکر بېشکه د فکر وکړو د قرآن خلاف وقدر او اندازې وکړه فقتل تباه دې کړي شي کیف قدر څرنګې اندازې وکړه ثم قتل بیا دې تباه شي کیف قدر څنګه اندازې وکړه ثم نظر بیا نظر وکړو ثم عبس بیا تندې ترې وکړو وبصر او رنګ یې بدل شو ثم ادبر بیا شاک واستکبر او تکبر یې وکړو وقال نو ویل هذا نه دی دا الا سحر مگر جادو دی یو سر نقل کړی شوی ان هذا نه دی دا الا قول البشر مگر قول یعنی خبر د انسان دا یا ارحم الراحمین.